د انډیا او श्रीलंका په سوپر اوور کې دا کلاړي 10 نشانه کا رن آؤٹ شو خودنه امپایر رن آؤٹ و نه غشتو چون کې خ کلیر رن آؤٹ دی تصویر کې هم تاسو لخکاری چې دا پچ په منس کې ولار دی او وکټ کیپر په وکټ باندې ترو کا چې وکټ او لګي دی خو امپایر بیا هم آؤٹ ورنو کو ډیرو ملګرو دا تصویر ولې غلو تاسو کو چې امپایر ولې آؤٹ نه دی ورکړي ډیر خلک کنفیوز دي دلته آی سی سی یو بل نوې رولز چې کوم دی هغه امپلیمنٹ کیږي چې د آی سی سی دی رولز نه په دغه ګراوند کې چې کم کلاړیانو د انډیا کلاړیانو د श्रीलंका کلاړیان هم تینو خبر امپایر چې کم دی تر امپایر سره کله خبرې شروع کینو دا رولز چې کم دی کلاړیان هم ته خبر شو سوریا کمار یادو ته خبر خو هم حیرانو چې څنګه چل یار آؤٹ نه ورکوي دا څه چلو چې سټم بالر بالو کو کنه نو بال چې کم دی مس شو د بیټسمن نه او کیپر کیچ کو کیپر چې کیچ کو نو دلته بالر په امپایر باندې آؤٹ اپیل کو چې او زیټ لکه د انډیا بالران لکه د کمال خبردار د انډیا بالران به اپیل کوي او امپایر به آؤٹ نه ور کوي نو دا ډیر کم کیسز وي صرف بالر اپیلو کو بالر سو کو ارشدیپ سنگھ بالرو ارشدیپ سنگھ چې کوم دی اپیل صرف هغه کو او هغه هم داسې پچو اپیل نه صرف لاسونه داسې اوچت کو او زیټ یو ځلوي او امپایر چې کوم دی ګوت اوچته کا داسون شنکا اولتا کیپرم ترو کا وکټو مو لګیدا نو الته رن آؤټم شو او دلته امپایر چې کوم دی د بیټسمن د ټچ آؤٹ ورکو چې بیټسمن دا بال ټچ کو کیپر کیچ کو نو امپایر دا غي آؤٹ ورکو دا سن شنه کله چې پته ولګیدا چې امپایر خو زما د ټچ آؤٹ ورکو نو دا سن شنه کارا هغه پی ریویو وشته په امپایر ته وی چې زه ریویو واخلم ما خو بال نه ټچ کړي نو امپایر چې کله اوس د آی سی سی رولز نه ځان خبر کوي چې رول دار چې کله ډی آر ایس کې امپایر په ډی آر ایس باندې ریویو ډی آر ایس شي کله یو ډی آر ایس سیستم تر د امپایر تلاړ شي نو ډی آر ایس چې پس ایشتل شي وي امپایر به داغه فیصله ورکړي امپایر به داغه فیصله سناوي نو ډی آر ایس خو هغه په ټچ په آؤٹ باندې واغښتو چې ما بال نه ټچ کړي نو تر امپایر چې کلو کا تو بال واقعي ټچ نو بال بیټ سره ټچ نو نټ آؤټو نو امپایر نټ آؤٹ ورکو او بیا چې هغه نه پس یو کلاړي رن آؤٹ شي نو هغه خبره به اګنور کیږي ریویو چې کله فیصله لار شي نو ریویو چې په کومه خبره باندې ایشتل شي وي نو فیصله به امپایر د هغه خبره کوي نو ریویو خو بیټسمن پکې چې ایشتلی و او امپایر آؤټم د کیچ ور کړو نو بیټسمن په ریویو وښتا نو تر د امپایر فیصله د کیچ نټ آؤٹ فیصله ورکا او دا بل چې بعد کې کم رن آؤٹ شو کنه نو دا به کمپلیټلی دا کیس چې کم دی دا به کمپلیټلی اګنور کیږي دا د ډی آر ایس د آی سی سی د طرف د ډی آر ایس رولز دادي چې کومه فیصله باندې ته ډی آر ایس واخلې د هغه فیصله به سناویږي او هغه نه پس کې یو کلاړي رن آؤٹ شي وي یا سبل صداسي اوورترو شي وي نو به کمپلیټ اګنور کیږي هغه خبره نو دلته هم دغه کیس امپلیمنٹ شو کلاړي چې کوم دی بال نو ټچ کړي دا سون شانا کا بال نو ټچ کړي ارشدیپ سنگھ د ټچ اپیلو کو او امپایر د ټچ آؤٹ ور کړي او دا سون شانا کا پی ریویو وشتا ریویو کې هغه نټ آؤٹ راغو او هغه نه پس چې کوم رن آؤٹ کیس هغه بيخي اګنور کړل شو نو په دې وجه باندې ډیر مرګري کنفیوز زه خپل هم کنفیوز ما غینه پس چې دا څنګه چل یار کلاړي خو رن آؤٹ شو دوباره د بیټینګ ته ودرېدو نو بیا چې ما پراپر ریسرچ کو د ډی آر ایس چې کوم سیستم دی دغه په رولز باندې مې ریسرچ کو نو پته راو لګیدا چې دا خدا کې سوجي نو تاسو د حواله سره د تاسو په قیمت رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ